أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم نشتد پتا سباندی جناح حس گناہ ان تبتغوا دا چتا سو طلب کے فضلا فضل لرا من ربکم دخل ربنا فإذا أفضتم پس ہر کلا چتا سو واپس شے من عرفات عرفات میداننا فاذکروا اللہ پس تاسو یاد کے اللہ تعالی لرا عند المشعر الحرام نزدی مشعر حرام کی وَاذْكُرُوهُ او تاسو یاد کے اللہ تعالی لرا کما ہداکم لکا سنگا چی طریقہ خودل رتاستا وَإِن كُنتم او یقیناً ویتاسو من قبله محکد دینا لمن الضالین خامہادنا خبر خلقنا دا حج بیان شروع دے پا حج کے خلقو سا خبر دا زان شامل کڑے وے او سا ضروری خبر دا زان نو باسلے وے آیت مبارکہ کے بیان دے چکم خبریں پا حج کی پکار دی اور ضروری دی آغا تاسو پریخی دی نغب پورا کے او کم خبریں چی تاسو رضان پا حج کی شاملی کری دی چی دائی پا شریعت کی یاد اللہ تعالی را طرفنا سا ذکر و سا حکم نشتا نا خبر پریزیں اصلیت کے جاہلیت کے بحل کو دا حج پا موقع باندے بازارون لگولو دری غٹ بازارون با دا حج پا موقع باندے لگی دل یو تبع عکاز وی بل مجنہ او درم ذوالمجاز دا دری والا میلے و بازارون با دا حج پا ایامو کی لگی دل دا شوال نوالی تر ذی الحجی پوری او دا بڑیر غٹی غٹی میلے وی تمام قبائل عرب بدی کی شرکت کولو تجارت بے کولو اسلام چکل را گئی نو بعد خلقو دا زاننا خیالو کو چگنی دا حج پا ایامو کی و دا حج پا موقع باندے تجارت نری کول پکارو دا تجارت کول دے سر حج فاسدیگی یا ثواب یہ کمیگی نو قرآن کریم آیت مبارکہ نازل کو چې دا حج په ایامو کې یا د حج په سفر کې تجارت کول جایز دي او په تجارت کولو کې څه ګناه نشته یو مباح عمل دی
که یو انسان ته ضرورت هغه د حج په سفر کې تجارت کول غواړي نو کولی شي. سامان تجارت ځان سره د کوره موړی شي او هلته لین دین کولی شي. مقصد یې دغه حج وي، او دا ضمناً او طبعاً که هغه تجارت کول غواړي نو کولی شي. که یو انسان نه کوي او خالص مخلص حج د الله تعالی دپاره وکړي نو بهتر خبره ده، او که چېرې انسان کول غواړي نو ګنجایش شته دی. ابو امامه التیمی رحمه الله وی ما د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې جی انا قوم نکری، مونږ جی کاریګران یو، مونږ مزدورکار یو او غریبانان یو، نو مونږ د حج په سفر کې اوښانې په کرایه باندې خلکو له ورکو او خلک بوزو راولو. لکه پخوا زمانه کې خو دا ګاډي نو هلته به خلکو سره اوښانو، هغه اوښ حالت به جمالي وي، وی د سره اوښ دی، هغې ته به لارې معلومې وي. نو سړی په اوښه باندې کېنو، منا ته به یې بوتو، مزدلفې ته به یې بوتو، عرفات میدان ته به یې بوتو، او د هلته نه بیا واپسو. هر سړي به ځان له یو اوښ او اوښ والی انسان په کرایه باندې نیسلو چې ما به ګرځئ او بیا به واپس دې ته راولي. او چا به د مکې مکرمې او د مدینې منورې منځ کې هغه اوښان او آسونه په کرایه باندې ونیسلو، او سړی به ورسره هغه به ورته لاره ښودله او بوتله راوسته به. نو د ابو امامه تیمی وي چې ما د ابن عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې مونږ خو دغه شان کرایهدار خلک یو، اوښان دي را سره، او مونږ خلکو هغه منا ته بوځو او بیا عرفات میدان ته بوځو، بیا واپس مزدلفې ته راولو، بیا دغرنګې منا ته د شیطانانو ویشتلو دپاره بیا حرم شریف ته راولو. نو خلک وایي چې ستاسو حج نه کیږي، ځکه تاسو حج له نه ځئ، نه تاسو عبادت له ځئ، تاسو خلک بوځئ په کرایه باندې. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راته وایي چې الستم تلبون، دا تاسو تلبیه وایه ورسره او که نه وایئ، یعنې تاسو چې احرام وتړئ تلبیه وایه او که نه وایئ. موږ چې تلبیه خو وایو. نو بیا راته وایي چې الستم تطوفون بین الصفا والمروه، تو د صفا د مروه منځ کې دا اووه چکرې وهئ که نه وهئ. موږ چې وښو ورسره خلک هم ګرځو، لیکن خپل هم روانو نیت هم کړي چې موږ هم داسې کوو. هغه راته وایي چې الستم الستم الستم، آیا پلانکي کار کوئ که نه کوئ، پلانکي کار کوئ که نه کوئ، پلانکي کار کوئ که نه کوئ. یعنې په حج کې چې څومره فرایض او واجبات دي هغه یې راته یو یو وایي چې دا یو کار تاسو کوئ که نه، موږ کوو مونږه. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې دغه شان یو سوال د نبی علیہ السلام نم شوی و، او د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو سړي دا تپوس د نبی علیہ السلام نه وکړو چې جی مونږ خو په کرایه باندې اوښان او څاروي بوځو راولو خلکو، زمونږ حج کیږي او که نه کیږي. نو نبی علیہ السلام سره دې خبرې سي جواب نو چې دې سړي له څه جواب ورکړم چې حج د ده کیږي او که نه.
ځکه پیغمبرم د ځانه چاله جوابونه نه ورکولو. پیغمبر علیه السلام هم باره خبره کې د الله تعالی حکم ته او د الله تعالی طرف نه انتظار و چې څه وحی به راځي. دا خو مونږ یو د ځانه علمان او مفتیان جوړ کړي دي، د هرې خبرې جواب ورکو مونږه که مونږ له راځي او که نه راځي. څونه اسان تپوس دی. د نبي علیه السلام نه یو سړي تپوس وکړو په ځمکه باندې بهترین ځایونه کم دي؟ ای البقاع خیر، په ځمکه بهترین ځایونه. او ای البقاع شر، په ځمکه ناکاره ځایونه کم دي. نبی علیه السلام ما ته خو د دې خبرې پته نشته. وایي زه به د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړم. جبریل علیه السلام راغی، نبی علیه السلام دا تپوس وکړو بهترین ځایونه کم دي او ناکاره ځایونه کم دي. هغې ما ته هم پته دی، به تپوس وکړم د الله تعالی نه. اوس که مونږ وایي یاره چې بس ذکر پکې کې دا ځای ښه وي که نه، بس جوماتونه هم ښه دي او مدرسې هم ښې دي، به دغه ځایونه ښه دي نو او چې کوم دی ګناهونه. لیکن نه، تپوس به کوو نو هغې به جواب درکو به. الله جل شانو فرمایل چې بهترین ځایونه جوماتونه دي. احب البلاد الی الله مساجدها، بهترین ځایونه بهترین دا جوماتونه الله تعالی ته خوښ دي. او ناکاره ځایونه اسواقها، بازارونه دلته دروغ ویل کېږي، دوکې دړاکې کېږي، کنځلې او بدرد کېږي، په دروغ قسمونه خوړل کېږي او خیانت کېږي. نو دا ځایونه ناکاره دي. نو الله تعالی جبریل علیه السلام ته دې خبرې لمر کو. جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته او نبی علیه السلام سائل ته. نو پیغمبر علیه السلام هم د ځانه د خبرو حل نه بیاني چاته، هغه هم د الله تعالی رهنمایي اخلي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې هغه سړي چې کله دا تپوس وکړو چې زموږ حج کېږي او که نه کېږي، نو نبی علیه السلام سره دې خبرې سائل هم نو چې کېږي او که نه. بیا الله تعالی دا آیت نازل کو لیس علیکم جناح. نبی علیہ السلام هغه سړی راوغوښتو او هغه ته انتم الحجاجو، تاسو هم حاجیان، ستاسو حج هم کېږي، ځکه تاسو هم دا مناسک ادا کوئ. یعنې دا مثلا معلومه شوه چې دا نن سبا کوم خدام د حج خدمتګاري هغې ځي او هغې دغه ارکان ادا کړي، د حج هم ادا کېږي. لیس علیکم، نشته دی په تاسو باندې. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، بخاری کے دا روایت تے چې دا اوقاز او مجنه او ذوالمجاز دا بازارونه په جاهلیت کې او په دې کې به خلکو تجارت کو. نو چې کله اسلام راغی نو خلکو وی دی دا خو ګناه دی د حج په سفر کې تجارت کولو. نو الله تعالی دا آیت مبارک نازل کو. اگرچہ اعلیٰ خبر خدارا عظیمت خداری کہ انسان تجارت نکی، ذکا ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین. اللہ تعالیٰ دی خبری حکم کرلے چی عبادت صرف اور صرف خالص مخلص اللہ دا پارو کے او دا اخلاص یو علامت دام دے چې انسان د عبادت د پاره بل څه باعث نی، بل څه سبب نی. عبادت چې کوي چې دا صرف د الله د رضا لپاره وي او د الله تعالی
لوی مقصود وي، یعنې بل څه سبب د هغې لپاره نه چې ګنې پلانکې وجې نه او پلانکې وجې نه. نو دا حج عبادت دی نه چې صرف د الله دپاره وشي او دا نورې خبرې پکې ونه شي، خو که انسان کول غواړي نو کولی شي. ان تبتغوا جناحون یې ووی، جناحون نکره ده او د لیس د نفي د لاندې راغلی دی. قانون هم دا دی چې کله یو نکره د نفي د لاندې راشي نو دا انتهایی نکره شي، یعنی معمولی تینا مرادی. اس قسم گناہ ہو، نامی گناہ چی ستویلی کی کاڑو کے رو کا غٹتے اپا دی کی نشتہ دے. اس قسم گناہ نشتہ دے. ان تبتغو یعنی فی ان تبتغو دا چی تاسو طلب کے او تاسو اولٹوے فضلا فضل لرا. فضل مراد رزق تے روزی دا، دا رزق او دا روزی دا اللہ تعالی فضل دے. من ربکم دخپل ربنا نو پس سرا پا تجارتی پا تجارت سرا که پا تجارت کولو سرطاو دا سکول وانی نو پا دے کسا گناہ نشت دے. فیدا افضتم پس کل چی تاسو واپس شے. حج کی 3 فرض دی، یو دا چی حرام تڑل دی، او دریم دا چی وقوف عرفاتو پنہم تاریخ باندے چی یوم عرفہ وتوی د زوال نوالی تر سبا سارا پوری دا ٹیم دا عرفات پر دی. عرفات کی پاتی کېدل دا فرض دی. کچوک عرفات سر لانړو او عرفات کی لک سات دا پرم پاتی نشو نو فرض یادا نشو نو حج مو نشو. عرفات میدان کې دا خبر ضروری ده چې د ورځې سیسا او د شپې سیسا تیر شي. دا نه چې خامخا د ماسپښین نوالی تر سبا ساره پورې والته کې. بهتر خدا ده خو ضروری داره چې د ورځې سیسا او د شپې سیسا دواړه تیر شي. د دې وجې نه چې کوم خلک حج له تللي دي نائی دا عرفات میدان کی چه ماہم نور پریوزی نو بیا دالتا نرا روانی گی. ماہم بانگ سر بفورن نرا روانی گی او نه دا باہم دا بانگ نمخ کی زکر دا شپی لگوانتا ای سبم خامحا شاملے با چه نور پریوزی او لگوانتا کی تیار را خورشن بیادتا نرا روان شا. نو بس ساغ وقوف عرفاتو شو دا فرض دے. او که انسان در روزی علتو نرسیدو نا دا ماہم نپس که دا شپی علت لڑو عرفات میدان تا ترسارا پوری دا فرض ادا شو. او که نا دا روزی تلے نا دا شپی تلے دے او بیا پا یوم النحر بل روز بیازی نو اسی فرض نه ادا کیږي او حج پاتې شو. ځکه دا رکن اعظم دی د حج، د دین لوی رکن بل نشته دی، دا بکې خامخا. جاهلیت کې یو رسم چې دا قریش چې ودي به ځان ته حمص وی. حمص په دین کې مضبوط ته ویل کېږي. نو قریش وی هم په دین کې ډېر کلک او مضبوط یو، ځکه مونږه د حرم شریف مجاورین یو او مونږه قطین البیت یو، یعنې د بیت الله شریف خدمت گزار یو، د دې اوسیدونکي یو. زمونږ ډېر لوی مقام او درجه ده، مونږ به د حرم شریف نه بار نوځو.
دا مینا او مزدلفه دواړه په حرم شریف کې دننه دي، حدود د حرم کې. د عرفات میدان چې دا د حدود د حرم نه بار دی، چې کوم د حرم شریف حدود دي. دا تاج العروس لیکلی دي چې د عرفات میدان د خانه کعبې نه 12 میله فاصله کې رودا بار دی. نو قریشو به دا وی چې مونږه د عرفات میدان ته به مونږ نه ځو، مونږ به دلته مزدلفه کې پاتې کېږو به، او دا بار وتل زمونږ د شان نه خلاف دي. او چې کوم نور قبایل دي، نور خلق دي، هغوی دې ځي هلته کې عرفات میدان ته. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حج کولو، نو نبی علیہ السلام هم قریشي دی. نو خلق وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عرفات میدان ته ځي او که نه به ځي، ځکه جاهلیت کې خدای او رسم را روانو. خلق وی ګورو چې نبی علیہ السلام به څه کوي، ځکه دا هم قریشي دی، والا نسب والا دی. نو نبی علیہ السلام سم د مخکې نه نبی علیہ السلام لکه عرفات میدان ته خلق سحر چې کله نور روخیږي په مینا کې، نو هلته نه بیا روان شي عرفات میدان ته ځي. زوال نه به ځان هلته کې رسې، د زوال ټیم نه. نبی علیہ السلام وختي 2 صحابه ولېږل چې لړ شئ او مال د عرفات میدان کې جبل رحمت سرها کې مال خیمه هلته کې جوړه کړئ. نو دا مخکې نه وله خیمه هلته جوړه کړه. مقصد دا و چې خلکو تر مخکې نه اطلاع میلو شي چې زه اگر چې قریشي یم، خو زه جاهلیت په رسم منظم، ما ته د اسلام چې کوم حکم دی هغه به عمل کوم. او دا خو د ابراهیم علیه السلام په ملت کې او د هغه په شریعت کې هم دا حکم و چې تاسو به ځئ هلته کې عرفات میدان ته. دا خو قریشو د ځان یو خبره شروع کړې ده چې مونږ دا یو مونږ داسې نه کوو، حدود د حرم نه بار نه وځو. ناجیبه خبره دا وه چې تجارت له ملک شام ته تللو او تجارت له به یمن ته تلو، د حرم کې بار به وتلو، او دلته کې چې عبادت دی چې عرفات میدان ته تللي، دا زمونږ د شان نه خلاف دي. مونږ به د حرم شریف نه بار نه وځو. نو هلته کې بیا سله ځئ، شام ته سله ځئ، بیا یمن ته سله ځئ، ولې هلته هم حرم شریف دی. نو دا هغوی د ځان نه کله چې یو مذهب والو سره، یو قوم سره اصل مذهب پاتې نشي که نه، بیا دې په رواجونو باندې او په رسمونو باندې سر شي. او چې څوک پورې یو مذهب قائم او دایمي، نو بیا رسمونه رواجونه بیا نه. جاهلیت سره هم سوونه ابراهیم علیه السلام اصل تعلیمات دې سره باقي نو پاتې شوي، ځان رسمونه او رواجونه شروع کړو، هغه عبادت ګڼو. اوس قرآن وی تاسو خو به عرفات میدان ته ځئ، نو هلته نه به اوس واپس راځئ. چې یو سړی هلته تلي نو را به شي، چې تللی دی ورسه واپس راشي. فاذا افضتم، پس کله چې تاسو واپس شئ، من عرفات، د عرفات میدان نه. افضتم وی په معنا د رجعتم سره، چې کله تاسو واپس شئ، او رجعتم نه وي، افضتم وی. فاز یفیز معنا بیدلو، عربی فاز الماء چې کله اوبه سمې وبهیږي، داسې په ځمکه بیدل نه. فاز هغه ټیم کې وي چې د بر نه اوبه کته راتویږي، نو د بر نه اوبه ښکته ډېرې تیزې راځي او ډېرې راځي.
عربی فاز الماء اوبیدلی او افاز من بیول متعدد نو افزتم سمد چې تاسو اوبو بیوي دا معنا رنا دې کې اشاره دې طرف ته ده چې ټول خلق عرفات میدان ته تللی وي اول تکي سار وي او چې ما هم نور پریوز هلته نه روان شي نو دا خلق دومره ډیري او داسې تیز رواني ته وایي ګویا کې اوبه رواني په تیزۍ سره نو افزتم مې ووایي چې تاسو به لکه بلکل د اوبو په شانتې د عرفات د میدان نه به رابهیږي او روان به یې فاذا افزتم پس کله چې تاسو واپس شئ من عرفات د عرفات میدان نه عرفات مفرد دی خو دا وزن د جمع دی ځکه عرفات خو یو میدان دی سبله میدانونه خو نه دي یو میدان دی او بیا عرفات جمع راوړې ده نو امام فرا رحمت الله علیه وی چې نه دا جمع نه دا مفرد دی خو دا وزن او کلمه د جمع ده عرفات معنی پیژندلو عرفات ولی وی یو وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دعا وکړه و ارینا مناسکنا الا مونږ ته د حج احکامات وښیي الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږه او ابراهیم علیه السلام ته د حج یو طریقه او یو رکن ورته ښو چې مینا کې به داسې کې بیا او عرفات میدان کې به داسې کې او دارنګې مزدلفه کې به داسې کې نو چې کله عرفات میدان ته رسیدو نو جبریل علیه السلام نبی ابراهیم علیه السلام ته هل عرفتا او هل عرفتا تا خبر او پیجند او پوه شوي عرفات میدان دی او پیجندو ابراهیم علیه السلام عرفات میدان کې ولاړو ناغوي او ځکه دې ځای ته عرفات ویل کېږي او یا دې موجده ده چې جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته د عرفات میدان نقشه وښودله چې داسې میدان دی چې ابراهیم علیه السلام هلته لړو او چې کومه نقشه ورته مخکې نه ښودلې وه دا یې مطابق وموندل وي دا عرفات میدان دی او درېیم وجه روح الماني دا هم لیکلې ده چې آدم علیه السلام کله ځمکې ته راغی نو هغه په هند کې راکوز شو او په هند کې بیا سرندیب کې سریلنکا کې راکوز شو او بیبي حوا علیه السلام په جده کې راکوزه شوه جده عربی کې نیات وي زمونږ نیام جده کې راکوزه شوه ورته کې دفن هم ده ځکه دغه دې ته جده ویل کېږي بیا دې دواړو یو بل سره ملاقات کولو دنیا کې یو بل انسانونه سره دی ګرځېدل چې کله به میلاو شي یو بل سره کوم ځای کې به نو دی د عرفات په میدان کې یوم عرفه نهم ذوالحجه چې وه په دغه ورځ باندې دی د عرفات میدان کې یو بل وپېژندو او یو بل سره میلاو شو ځکه دغه ورځ یوم عرفه وي او دې میدان ته عرفات ویل کېږي او بل وجه روح الماني لیکلې ده د دې بانګي په دې سر د پاسه نری کرکره وي ایت عربی کې عرف ویل کېږي عربي عرف الدی کې د بانګي د سر د پاش د کوم نری هغه سره کرکره وي ایت عرف ویل کېږي نو دا اوچته یې ځکه ایت عرف ویل کېږي
دی عرفات میدان ته عرفات زکوي چې دا موچت ته په نورو میدانونو باندې من عرفات د عرفات میدان نه نو عرفات میدان ته وزین او الته بیا واپس کیږي با فذكر الله پس تاسو یاد کې الله تعالی لرا عرفات میدان کې چې ارزه کې رتزه ملو شو د فرض دی ادا شو نبی علیہ السلام جبل الرحمت سره خاکی سار شوی وو ضروري چې خامخا د هر سړی ترل شي نبی علیہ السلام فرمایل وقفت ها هنا زدلت کی پاتې شوم ایثار شوم وعرفت كلها موقف عرفات میدان ټول پټول سید چسچا د کم کم دې کې زې ملوشي ابو داؤد شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام التکیو خطبه ورکولا بیان کو او خبر مخ کې نه رسیدا علی رضی الله تعالی عنہ با د نبی علیہ السلام خبره مخ کې خلکو ته نقل کولا یو صحابي مونږ مخ کې تلو کوشش کو چلته لړ شو د نبی علیہ السلام خاله نو نبی علیہ السلام د التنه پیغام رو لګو صحابه چې ورشه چې به مخ کې مرزه چې کم کم ځای کې بداوځي کې عرفات میدان ټیک ته او د کې تاسو کوف کولې شي فذكر الله پس تاسو یاد کې الله تعالی لرا د عرفات میدان چې راځي نسب وای نو د الله و یادوي او د الله تعالی د یادل مراد تلبیه ده کثرت سره لبیک اللهم لبیک دین الوی ذکر بل نشتا او دارنگ لا الہ الا اللہ وائے اللہ اکبر وائے سبحان اللہ وائے اللہ تعالی لوی و بڑائی بیانوے عند المشعر الحرام مشعر حرام مشعر مزدلفی توی او حرام په معنا د محترم سره عزتمن سره مشعر اصل کې زید عبادت توی یا علامت د عبادت مزدلفه ته مشعر ملي کیږي دلته عبادت کی د شپې ځکه دلته د ماښام او د ماخستن مون بکې د ماښام په لارم نکې او عرفات میدان کې بهم نکې دا په مزدلفه کې کما استن رو رسیدی که د شپې 11 بجې که 12 بجې که 1 بجه او که 2 بجې د ماښامون به هلته کې او دا قضا نه دا ادا ده دغه دی که ته د شپې 2 بجې د ماښام مونځ کې دا ادا ده دا قضا نه ده نبی علیہ السلام چې کله عرفات میدان نه واپس راتنو لاره کې یو ځای کې وړو بولو ته کېناستو صحابو نبی علیہ السلام بگنی وړو بل نه بعد به اودسم کی نو به ولا ورکړي نبی علیہ السلام سرسری اودس وکړو استنجا وکړه او لاسونه وینځل یو پرې هر اندام وینځو وجی مونځو نبی علیہ السلام مون به مخکې کو الصلاة امامک مون د مخکې دی نو مخکې مونځ کو او دو دریو موکو صحابه یمونځ مخکې دی څه مطلب هلته کې مزدلفه کې به مونځ کو نو نبی علیہ السلام په لاره مونځ نه و کړی هلته مزدلفه کې بیا د ماښام مونځ یې کړو عند المشعر الحرام یا د ذکر نه مراد د ماښام او د ماخستن مونځ دی چې دا په مزدلفه کې کېبه او یادا چې ذکر و اذکار و دعاګانی او دارنګې تلبیه ویل دي مشعر الحرام دلته کې غر دی ته کوزه ویل کېږي نبی علیہ السلام کوزه غر سره ولاړه کړې وه او بیا فرمایل چې ما هو دلته کې ولاړه وکړله او یې فرمایل چې
او مزدلفه ته جمع نوم ویل کیږي. جمعون ټول پټوله د ولاړې زهره چې چاته کم کم دی کې په مزدلفه کې ځای ملاویږي تدې سار شي او پاتې شي. په مزدلفه کې د سحر ټیم کې پاتې کېدل دا واجب دي، یعنی سحر دا د صبح صادق نه لږ وخته کې مخکې او تر نور ختو پورې دا واجب دي. جاهلیت کې رسم بلومو، جاهلیت کې طریقه دا چې خلک و مزدلفه کې پاتې شو نو چې نور به راوخته نو بیا به هلته نه راته منا ته شیطان ویشتلو دپاره. حالانکه د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې دا نه وه چې د نور ختو نه بعد به راځي، بلکې طریقه دا چې د نور ختو نه لږ مخکې به را روانېږي. مونځ به په اول وخت کې او د نور ختو نه مخکې به د مزدلفې نه روان شي. نو نبی علیہ السلام د جاهلیت مطابق عمل ونه کو، د نور ختو نه مخکې را روان شو. او چې کومې معذوره خلک او بیبیانې وي، ابن عباس وي زم پای کې وما او ام سلمه رضی الله تعالی عنها دې سحر وختي راولېږل چې لړ شي او یې مونږ ته وایي چې بچو هلته کې ګورئ شیطان لا مه ولئ، یعنې سحر ته به انتظار کوئ. وذکروه دې کې می قدم وه دې مزدلفه کې. می قدم یو اوچت ځای دی، دا کوزه غر د پاسه دلته به اور بلیدو. جاهلیت کې به خلکو دومره ډېر اور بلو چې پوره مزدلفه به یې سر روښانه وه. اسلام په شروع کې دا عمل را روانو چې څو پورې دا مصنوعي علامتونه او دا رڼاګانې نه وي راغلي. وذکروه یاد کې الله تعالی لره کما هداکم لکه څنګه چې هدایت یې کړی تاسو ته. بیا وذکروه وی الله تعالی به یادوي لکه څنګه به یادوي په خپله طریقه او په خپل سوچ مطابق وي نه. الله تعالی چې تاسو ته کومه طریقه د الله تعالی د ذکر ښودلې ده چې تلبیه ویلې لبیک اللهم لبیک په دغه باندې یاد کړئ. یا د الله تعالی لوی سبحان الله الحمدلله وایي. کما هداکم لکه څنګه چې تاسو ته هدایت کړی دی. ځکه خلکو به خپلې خبرې کولې، د خپل آبا و اجداد او د قبایلو بهادري به بیانوله. قرآن نه الله تعالی چې تاسو ته کوم حکم کړی مطابق الله تعالی یاد کړئ. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ او یقینا وی تاسو مخکې دینا د هدایت نه لمن الضالین خامخا د ناخبرو د ناواقفونه مخکې چې څه کړي دي هم کړي دي او په ناپوهۍ کې شوي دي. اوس خو اسلام راغی، تعلیمات راغلو او د اسلام مطابق الله تعالی یاد کړي. نشته دی په تاسو باندې څه ګناه دا چې تاسو طلب کې رزق لره د خپل رب نه. پس کله چې تاسو واپس شئ د عرفات میدان نه، پس یاد کړئ الله تعالی لره په خوا کې د مشعر حرام او یاد کړئ الله تعالی لره که څنګه چې هدایت کړی تاسو ته او یقین وی تاسو مخکې ردینا خامخا د ناواقفونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ثم أفيدوا یا تاسو واپس شئ من حیث دهازینا افاد الناس چی واپس کیگی خلق واستغفروا او بحنا وارد اللہ تعالینا ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ تعالی چی دے دیر بہن کی مہربان دے فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس ہر کلا چی تاسو پورکے مناسککم احکامات حج پل فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس تاسو یاد کے اللہ تعالی لرا كذکرکم پشان دے ادول استاسو آباءکم لاران اخفل لرا او اشد ذکرا بلکہ زیاد پیا دولو کی فمن الناس پس بازی دا خلقنا من یقولو آسوک دی چوائی ربنا آتنا اے رب زمونگا راکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی وما لہو فی الآخرہ او نشتر در پار پا آخرت کی من خلاق صبرخا یا سیسا پا حج کے جاہلیت نا خلقو بعض خبر دزان اضافہ کرے وے اور بعض اہم خبری کی اباسلے وے حالانکہ حج دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانینا مشہور و معروف را روانو لیکن عربو اور خاص کر قریشو پائے کہ دیر خبر دا ابراہیم علیہ السلام اباسلے وی اور دیر خبر پاکی لزان داخلے کڑے وی قرآن کریم داغ رسمنو اور داغزان اضافہ شو خبر و تردید کی چی دا ختم کے اور حج دا ابراہیم علیہ السلام پر طریقہ باندے اس نبی علیہ السلام چتاو سکمہ طریقہ دا حج ہی دائی مطابقوں کے لکہ دا حج و دا سی عمل دے چی دا اللہ تعالی را طرف نہ دے لیکن بندگانو ترزانا رد و بدل کولو کمی بیشی کولو خلطور طریقی داخلول دائی جاز چاہتا نشت دیں عرب یو طریقہ دا و خاص کر قریشو چی دیو عرفات میدان تنتلو دیو مزدلفی تلالو مزدلفہ کے وفاتی شو نور عرب ربیعہ قبیلہ و یمن والا نور عرب عرفات میدان تلالو اور دیو مزدلفہ کیو دا مزدلفہ دا پا حدود دا حرم کے دن ندا اور عرفات میدان دا حرم شریف دا حدود نبار دے قریش بوی منگا خمسیو یعنی منگا مضبوطیو پا دین کے اور منگا دا اللہ تعالیٰ دا کور خدمتگاریو دا من شان خلاف دا چی منگا دا حرم شریف نباروزو منگا مزدلفہ کی پاتی کیگو اور نور عرب با عرفات میدان تلالو
قرآن کریم فرمائی چې تاسو الترشی کم دے کې چې نور خلق زی او تاسو دا دین راشی کم دے چې نور خلق رازی. ان عرفات میدان ته بزی ځکه عرفات میدان ته تلل چې ته وقوف عرفات وي نو دا فرض رکن دی او دې ته رکن اعظم ویل کېږي. که یو انسان عرفات میدان ته بالکل لانړو او مینا مزدلفه کې پاتې شو دا د حج د سره نه کېږي نو عرفات میدان ته تلل دا ضروري دی او لازم دی. اکه هر څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په نهم کال باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولېږه د حج دپاره په خپله خو نبی علیہ السلام بیا په لسم کال باندې تشریف وړی دی. یو کال مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه 300 صحابو سره ولېږه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته تاکید وکړو چې لړ شي نو بیا به مزدلفه کې به نه پاتې کېږي عرفات میدان ته به ځي او د هلته نه به واپس راځي. علامه ثعلبي رحمه الله لیکلی دی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی نو چې دا کم قریشو دی په مزدلفه کې ناستو مخکې نه تلو ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان شو چې دا مزدلفې نه مخکې عرفات میدان ته تو نو هغوی ورته ووایي چې دا ته مونږ کوم خوا بوځې او کوم خوا روانې ته هم د قریشو نه یې ته څه هلته کې ځې. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایلاړ جواب ورنکو او لاړو عرفات میدان ته او د عرفات میدان نه بیا واپس راغی. ثم فیدو بیا تاسو واپس شئ. دا مخکې ویلو فدا فستم من عرفات بیا دوباره وایي بیا تاسو واپس شئ. ان عرفات میدان ته تلل ضروری دی داسې اختیاري حکم نه دی. من حیث دها زینا افاظ الناس چې واپس کیږي خلقو او د عرفات میدان دی او مزدلفه نه ده نو دې کې رد شو په قریشو باندې او څوک چې د قریشو په نقش قدم باندې روانو. افاظ الناس چې واپس کیږي خلقو الناس نه مراد یو کولر چې ابراهیم علیه السلام دی تو ځان ته ابراهیمیون وایي او ځان ته په ملت ابراهیمی باندې وایي. ابراهیم علیه السلام کم دی ته تلو مزدلفه کې به پاتې کېدو که نه عرفات میدان ته تلو نو ابراهیم علیه السلام چې عرفات میدان ته تللی تاسو ولې هلته نه ځئ. الناس ابراهیم علیه السلام دی. په دې بیا اشکال راځي چې الناس خو جمع ده او ابراهیم علیه السلام خو مفرد دی. جواب دا دی چې ابراهیم علیه السلام ټیک ته یو فرد دی لیکن هغه چې کم کار کړی دی او کوم هغه الله تعالی مقام ورکړو هغه د یو قوم او د جماعت نه کم نه دی. قرآن کریم په ډېرو ځایونو کې د فرد نه تعبیر په جمع سره کړی دی لکه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. دا دی که دا الناس نبی علیہ السلام دی وی دا یهودو نبی علیہ السلام سره په دې خبره حسد کی چې الله تعالی غل فضل ورکو او دارنګي الذين قال لهم الناس دا نعیم بن مسعود الاشجعی
اگر اغلو درو خبر وکړه خلکو ته. قرآن کریم الذین قال لهم الناس، نعیم بن مسعود تے الناس ہوئی. وجہ دادا چی نعیم بن مسعودم سردار دے. نبی علیہ السلام یولی شخصیت تے، یا ابراہیم علیہ السلام یولی شخصیت تے. ندی مقام و مرتبہ بالکل دے قوم و دے جماعت برابر دا. ذکر تعبیر پا الناس باندے کو یادا چی الناس نا مراد ابراہیم علیہ السلام و دا اولاد دے چی اسماعیل علیہ السلام و نور اولادو. درہم قول دارے چی الناس کی یامشتا دے دادے الناسی او دا بیادا نسیان ندے. الحیث و افاظ الناسو دا کم دینے چاگیرون کے واپس شوے ہو مراتنا آدم علیہ السلام نے. دکلو منی حج آدم علیہ السلام کردے. آدم علیہ السلام کم خواتلو عرفات میدان تتلو دا سو سنے خبر ندا. دا آدم علیہ السلام دا زمانی نا حج را روان دے. نا الناسی دا نسیان ندے چونکہ دا آدم علیہ السلام نا نسیان شوے و فنسیا او ذکر آدم علیہ السلام الناسی یعنی یرون کے. او یاد الناس نا مراد نور عرب دی. عام عرب و عام خلق کم خوازی عرفات میدان تزی تاسو ملترشی. واستغفر اللہ او بہنا غرد اللہ تنانا. او دین تفسیر دادے چا عرفات میدان تتللو او دا علتنا مزدلفی تراتللو. دا خبر مخکنی آیت کوشو فیدا فستم من عرفات فذکر اللہ عند المشعر الحرام. چکل تاسو عرفات میدان نراشے مزدلفی تر مزدلفہ کے اللہ تعالی یاد کے. اس تاسو مزدلفہ کے دا مزدلفین اس منا تراشے. نو دا ثم فیدو بیا تاسو واپس شے دا مزدلفینا من حیث افاظ الناس لکم دن چخلق واپس کیگی نو کم خوا منا تبو سرازے. واستغفر اللہ او من حیث افاظ الناس ہوئی. یو سڑے با دا خلق و نمخ پی نرازی. یعنی دا عرفات میدان نبا دا ماہام دا نور پریوتون مخ کی بند رازی. ذکر خلق و چه نور پریوزو نرا روانی گی. تاسو بزان لا یوازی نرازی خلق و سر با یوزی رازی. دا مسلم دا چه دا ماہام دا نور پریوتون مخ کی با دا عرفات میدان نبا نرازی. دکا بیگا درس کی منگا ویلو چی عرفات میدان کے دا خبر ضروری دا چی شپا او رز دوارا دا شپی سی سبا رز سر یوزے کے عرفات میدان کی وفاتی گی. ناغدا چکر ماہم نور پریوزی زوارش نفس برا روانی گی. واستغفر اللہ او بہنا غوڑید اللہ تعالیٰ. استغفار کوئی چرا روانی دا اللہ تعالیٰ بہنا غوڑی. بہنا سسید نغوڑی دا مخی چتاسو کم کمی کو تاہی کردے. چتاسو بعرفات میدان تنتے کو مزدلفہ کی وفاتی کی دے با ادا کو تاہی تاسو کردے دا. پدی خبر دا اللہ پاک نے معافی غواړي یا معافی پدی خبر غواړي چکم تاسو په حج کې نور بلا خبر د ځان شاملی کړی دي دا اللہ پاک نے معافی غواړي. لکه جاہلیت کی او طریقہ دام وا
چې دیو په 10 تاریخ باندې دا مزدلفین بچ مینا ته راتللو نو دی بالا غیر عربانی دی چې کله نور برو خطو د نور د راحتو نه بعد به دی راتلو مینا ته. حالانکه ابراهیم علیه السلام طریقه دا و چې به د نور خطو نه مخکې را روانېدو او دی به د نور خطو نه بعد. نبی علیہ السلام د جاہلیت په طریقه باندې عمل نکو، هغه د ابراهیم علیہ السلام په طریقه باندې عمل وکړو او چې نور راحتو ته نږدې شو نبی علیہ السلام د مزدلفې نه مینا ته راغی د شیطان ویشتلو دپاره. واستغفر الله او بهنه غواړئ د الله پاک نه. عمل چې په الله تعالی باندې قبلې نو استغفار وکړئ. دا نه چې په حج کې غني ګناه کړی دی، یو حاجب یو معتبر او عبادت گزارو دی به د هر عمل نفس استغفار وکړي. که مونځ کوي نو استغفار وکړي، که حج دی کو نو استغفار وکړي. هر یو عبادت کړو کې دی او که غټ دای نفس استغفار وکړه، یعنی په الله تعالی باندې قبول کړه چې الله شای نشان خوونه عبادت چې څنګه پکارو شان زمانه شوی نه دی. په دې کې زمانه چې کم کمی کوتاهی بې ادبي قصدن یا خطان شوی ده د هغې معافي د الله پاک نه وغواړه. نو عمل په الله تعالی به قبلې او د قبلولو طریقه ده چې استغفار کوه. واستغفر الله او بهنه غواړئ د الله پاک نه. ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل الحجاج والعمار وفد اللہ. حاجیان او عمرہ کون کی وداد اللہ تعالی وفد اید اللہ تعالی ملمان دی. ان دعوه اجابهم کدی اللہ تعالیٰ نے دعا وغاڑی اور سوالو کی اللہ تعالیٰ والا دعا قبلی. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ اور کدی اللہ تعالیٰ نے بہانہ طلب کی اللہ تعالیٰ والا بہانہ کی. عرفات میدان کے اللہ تعالیٰ د دومره ډیرو خلکو مغفرت کی. شیطان په ټول کال کې دومره نه کمزوري کیږي چې څومره دی د عرفات میدان کې چې حاجیان ویني او په دغه ورځ کمزوري شي او ویلي شي چې انت الله تعالی سره ناشنا بهانه او مغفرت د خلکو کی. شیطان چې ګوري چې دومره ډیرو خلکو بهانه او مغفرت شو نو دومره شیطان په ټول کال کې په هیڅ یو عبادت نه کمزوري کې څومره په دغه ورځ کمزوري شي. او د نبی علیہ السلام نه یو بل روایت منقول دی. نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم اغفر للحاج، اے اللہ دا حج کون کی بہنوں کے وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ او حاجی حج کون کی چا دا پار معافی واڑی بہنوں واڑی خدا دا غم بہنوں کی. حاجیان لپکار داری چلتا عرفات میدان کے پمنا مزدلفہ کی اڑکولو ساتی او دار چار پر د بہن سوالون کی د بہن اللہ تعالی خود بخود کی د پدی دعا باندې اللہ تعالی د نور خلق بہنم کی. لکه چې دا حاجر چار پرم دعا کی استغفار کی اللہ تعالی غتم بہن کی. نبی علیہ السلام دعا کړی دا اللهم اغفر للحاج
ولمن استغفر له الحاج الا د حاجی په خپلم بهانه وکي او دا حاجی چې چا لپاره بهانه غواړي خدای دغه بهانه وکي. نو واستغفر الله او بهانه غواړي د الله تعالی نه. ان الله غفور رحیم، بیشک الله تعالی چې دی بهون کې مهربان الله تعالی و تر معاف کی. فاذا قضیتم پس کله چې تاسو پوره کې چې کله حاجیان په 9 تاریخ باندې د عرفات میدان نه ماښام راشي نو دی به د ماښام او د ماخستن لمونځ په مزدلفه کې وکړي. په مزدلفه کې چې د ماښام او د ماخستن لمونځونه دواړه وکړي نو دا شپه په مزدلفه کې خامخا تېر دا واجب دي. که چا مزدلفه کې شپه بلکل تېره نه کړه یعنې مزدلفې ته سره تللی نه دی نو دم پې واجب شو. او سحر مونځ چې په اول وخت کې وشي د نور هاتونه مخکې به دی را روان شي او راځي به منا ته د غټ شیطان ویشتلو دپاره. دې کې چې کوم معذوره خلک دی په لاس خپو باندې معذوره، په سترګو باندې معذوره، یا بوډاګان دي عمر سیوا دی یا ماشومان دي نو دی دا سبا نه مخکې راتلی شي یعنې دی مزدلفې ته به لاړ شي او د مزدلفې نه دی بیا راشي مینا ته د سحر نه مخکې او شیطان به د صبح صادق نه مخکې نه وري را دي شي مینا ته خو چې سبا کله وخېږي نو بیا به شیطان ولي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او دارنگی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مخکې رالیږلو مینا ته او دې ته دا وصیت کړو چې ور شیطان به رانهولې صبر به کوې هلته او نور خلک به د نور هاتونه لږ مخکې را روانېږي. چې کله دی راشي لومړنۍ کاله چې شیطان به ولي دا جمرة العقبه چې ورته غټ شیطان و هغه به وولي. د دې شیطان د ویشتلو ټایم ښه ډېر دی، خلک هسې تلوار کي. دا د نور خطونه واري تر سبا ساره پورې دې ټایم دی، 24 ګنټې ټایم دی د شیطان د ویشتو. نو شیطان دا نه چې خامخا فورن به ولي که مقررتاً به آسان مې روشن ویوله که نی ماسپښیني وله مازدیګري وله د شپې وله هېڅ خبر نه ده. اول به شیطان ولي بیا دای نه بعد به قرباني کوي. دا قرباني به شیطان نه مخکې نه کوي او قرباني به حاجي هغه حاجي کې چې کوم قران یا حج تمتع کی آبا قربانی کی اور حاجی مفرد باندې قربانی نشته څوک صرف حج کی. قربانی به د شیطان د ویشتو نه مخکې نه کوي. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نظر باندې په دې کې دا ترتیب واجب دی چې اول شیطان ویشتل بیا قربانی کولو او د قربانی نه بعد یا حلق یا قصر دی ویخته به کټ کی او د دې نه بعد یا طواف زیارت دی هغه په مکه مکرمه کې کوي. نو په دې کې دا ترتیب ساتل دا واجب دي او دا نور امامانو امام شافعي رحمت الله علیه او امام مالک او امام احمد بن حنبل سیبو هغه په دې کې دا ترتیب سنت دی. مطلب که ساتل شي ډېر بهتره خبره ده او که ستا د شیطان ویشتو لا ټایم نه راځي نو قرباني مخکې وکړه خیر دی، دم در باندې نه راځي. لیکن زمونږ په نظر باندې دم به در باندې راځي که چېرې شیطان دی لانې ویشتې او قرباني دې وکړه
یا قربانی دلانه دا کړی او خلق یا کسر دیو کو. چې کله تا غټ شیطان ویشت او بیا یې قرباني وکړه او بیا یې حلق یا کسر وکړو او بیا یې طواف زیارت وکړو، نو دا د حج هغه دویم رکن ادا شو. اوس ته د حج د احکاماتو نه فارغ شوې، ستا کار اوس صرف په مینا کې شیطانان ویشتل دي روزانه. نو دغه ورځې به ته څه کې، شیطان خو به ته بیا په 11مه او په 12مه د ماسپښین نه پس ویولې، د ماسپښین نه مخکې نشي ویشتې، د زوال نه مخکې او بیا په 11مه او په 12مه د شیطان نه ولې، د زوال نه پس ویولې. نو ټوله شپه را تا سره بیا سهار نه تر ماسپښینه پورې ټنډیک به ته څه کې، نو دې کې به عرب ناستو او دی با قصیدی وی او شعر و شاعری وی کولا او چا و د خپل پلار نیکو تذکرې کولې چې زمونږ پلار دومره سخي و چې هغه به یکرې ضیفه مېلمستیا به ورکوله خلکو له، ویطعم الطعام خوراکونه به ورکوله، ویفک العانیه او دارنګې قیدیان به آزادولو، دا به کول، دا خبرې به کولې. چا د خپلې قبیلې، چا د خپلو شاعرانو، چا د سو چا د سو. دا د مینا په دې 2-3 شپو کې به دې دا کارونه کول. قرآن کریم چې دا خبرې پرېږدئ، ستاسو پلارانو ښه کړي دي یا بدې کړي، هغوی کړي دي، تاسو د هغې په ځای د الله تعالی یاد کړئ. نو دا د مینا د 11مه او 12مه او 14مه ورځ دا د دې خبرو دپاره نه ده، بلکې دا د الله تعالی د یادولو د ذکر کولو ورځې دي. فإذا قضیتم، پس کله چې تاسو پوره کړئ، ادیتم ادا کې احکامات د حج، و فرغتم و فارغ شئ. مناسککم، مناسک جمع د منسک او یا د منسک ده. منسک د قربانی زیتم وی او احکاماتو د حج تم ویل کېږي، د حج افعالو. دلته کې مراد نه مناسککم د حج افعالو، د حج اهم ارکانو ادا کړو، پوره کړو. اوس به څه کوئ، فاذکر الله، پس تاسو یاد کړئ الله تعالی لره، کا ذکرکم آباکم. دا په مینا کې دا 3 شپې په مینا کې تیرولم سنت دي. چې کله تاسو طواف زیارت وکړو، نو طواف زیارت نه بعد به بیا فوراً مینا ته به راشي. نبی علیہ السلام د ماسپښین په ټیم کې طواف زیارت نه فارغ شوی و، نو د ماسپښین مانځله بیا واپس مینا ته راغلو او بیا دا 3 شپې مینا کې تیرې کړي دي. صرف عباس رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی علیہ السلام نجات واغستو چې یې زمون په ذمه باندې حاجیانو له اوبو ورکول دي. عباس رضی الله عنه په ذمه دا کارو چې د زمزم نه اوبه روباسلې او حاجیانو له به ورکولې. نو دوی زما چې دا خدمت دی، نو ما له اجازت راکړه چې زه شیطان ویشتو له به راځم، چې د شیطان ویشتو نه فارغ شم، ورته کې مکه مکرمه کې اوبه وروباسم، خلکو له ورکوم به. او دیو بیا په اوبو کې شهد مچولو او خلکو له ورکولو. نبی علیہ السلام په خپل د بوکې د روباسلو اراده وکړه چې بوکه روباسم، خو بیا ذکر ونه باسله، یو ورڅوک بوکه روباسي چې نبی علیہ السلام روباسلې ده.
لکه چې یو لوی شخصیت یو کار وکړي دغه مریدان او شاګردان بیا کوشش کوي چې موږ هم دا کار وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زه بوکر وباسم او کما روباسر به هر سړي بوکر وباسي ستاسو به دا خدمت بیا لړ شي. خیر عباس رضی اللہ عنہ بوکر وباسلا او په نبی علیہ السلام یې وبوس کړي. نو عباس رضی اللہ عنہ په مکه مکرمه کې و دغه جاپه ذمہ دغه کارونه او نور خلق با دا دریش پی په مینا کې بتیری دا مینا کې دا دریش پی تیر دا سنت دی. کا ذکرکم پشان دی یادول استاسو آباکم پلاران خپلو څنګه چې تاسو په جاهلیت کې خپل پلاران یادولو او څنګه په کثرت سره هم یادولو او فخر هم پې کو دغه شان الله تعالی یاد کړئ. یا دویم مطلب دا دی که ذکرکم آباکم لکه څنګه چې ستاسو ماشومان خپل مور او پلار یادي. دا ماشومان مور او پلار نه بغیر بل خبر نه کی زما پلار او زما مور هر ټیم امی امی او ابو ابو دای په خله باندې وي. نو دا شان چې دا ماشومان خپل مور او پلار یادي دغه شان تاسو الله تعالی یاد کړئ. یعنی گویا کہ تاسو ځان ماشومان جوړ کې الله تعالی ته یادوي ذکر کوي چغي وخی. او اشد دا او پمانا دا بل سره دی بلکې اشد زیات او ذکرن یادولو بلکې الله تعالی هو زیات یاد کې. ستاسو پلاران خو ټیک ته پتا سبحان احسانات دی خدای الله تعالی احسانات ستاسو پلاران نم سیوا دی الله تعالی هډیر په کثرت سره یادول پکار دی. دا ذکر واحد داسی و عبادت تے چردی بارگی قرآن کریم دا اعتدال یا دیر پارے صحت نرے موقعی دون ذکر کوئے بلکہ دا ذکر تذکرہ چکم دیم قرآن کی اذکر اللہ ذکرن کثیرہ اللہ دیر یاد کے پدې کې کثیره راغلی ده الله ډیر یادوي. دا نه چې بس لږ یاد کې او یا دومره مقدار نه بس یادوي. او اشد ذکر یا زیات په یادولو کې حدیث کې راځي الله دون یاد کې حتی یقال انه مجنون چې خلق تاسو لیونی وایي دومره الله تعالی یاد کې. ومن الناس من یقول چکل حج انسان فارغ شیا د حج دوران کې حاجیان په دو قسم وي. بعض هغه حاجیان دي چې صرف د دنیا لپاره دعاګانې کوي چې زموږ دنیا سم شي نو آخرت سر بګور آخرت وی چا لیدل وي خو چې دنیا سم شي دای دعاګانې صرف او صرف دنیا لپاره وي. وسدا خلقم نه لکه جاهلیت کې به خلکو صرف دنیا لپاره دعاګانې کولې. ا دعا بداوا اللهم اجعل لي عام غیث الا دا کال ډېر د باران وګای چې خپل بارانونه وشي. چا و عام حسبتن الا چې سکا ډېر خپل فصلونه وشي. چا وایي چې عام ولاد حسن خدای خپل اولاد مونږ راکړي. نو صرف د دنیا اولاد او دنیا ساو سامان به وختو د آخرت او ذکر به پکې نکو. فمن الناس فبعض خلقنا من ها سوق دی یقول چې وای ربنا آتنا اے رب زمونږه راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې بس مونږ ته په دنیا کې هر سره کې یعنی دنیا کې خوبی یار دنیا نیکی نه دی
د دنیا صرف مال و دولت یادي. وروستو دعا را روانه ده، هلته دی آتنا فی دنیا حسنه، هلته کې دنیا کې حسنه غواړي، دی حسنه نه غواړي، بس صرف دنیا غواړي، که د خیر ده او که د شر ده، او چې بس دنیا وي. ربنا آتنا، اے رب زمونږ راکې مونږ ته فی دنیا په دنیا کې، وما له فی الاخره، او نشته در پر په آخرت کې من خلاق صبرها سیسا، ځکه در آخرت د پر حج نه کړی د سره دی خوتلی دنیا د پاره او دنیا وغوښته الله تعالی بل ورکړي، د الله مرضي ده. آخرت د پاره نه څه کړي دي او نه د الله تعالی څه غوښتي دي، ځکه ورته آخرت نشته دی. دې کې تنبیه ده چې دا کار هو جاہلیت کے کافرانو کو. اے مومنانو مسلمانانو، تاسو ګورئ د حج نه مقصد صرف او صرف دنیا نه ګرځوئ، دام د الله پاک نه غواړئ، خو اصل مقصود د آخرت دی. الله نه د آخرت سوال کوئ، دنیا بل الله پاک خود بخود درکړي. بیا تاسو را کوز شئ، د کم دی نه چې را کوزي، بیا تاسو واپس شئ، د کم دی نه چې واپس کېږي خلکو، او بهنه غواړئ د الله تعالی نه، بېشکه الله تعالی چې د بخښونکي مهربانه دی. پس کله چې تاسو پوره کړئ احکامات د حج خپلو، پس یاد کړئ تاسو الله تعالی لره په شان د یادولو ستاسو پلاران خپلو، بلکې زیات په یادولو کې. پس بعضې د خلکو نه څوک دي چې وایي ای رب زمونږ راکړې مونږ ته په دنیا کې، او نشته د لپاره په آخرت کې صبره حسیسه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم بعض د دینا من حاسودی یقول چوائی ربنا اے رب زمونگا آتنا راکمتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا نیکی وفی الآخرت حسنتا او پا آخرت کی نیکی وقنا او بچ کی منگا عذاب النار دا عذاب دورنا. اولئک لهم داہا کسان دی، اولئک دا کسان چی دی لهم نصیب ندیر پار یولو یی صدا مما کسبو دوجی دہائنا چی دی کڑی دی. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالی زر حساب آستن کے لئے. حاجیان کی حج لار شي نہ التا دعاګانې غواړي، عرفات میدان کې په مزدلفه کې او په مینا کې او په حرم شریف کې. بیا د حاجیان په دوه قسمه وي، هغه خلک چې هغوی صرف او صرف دنیا دپاره دعاګانې کوي چې دنیا سمه شي، دنیا آباد شي، دنیا اشیاء ملو شي.
آخرت یې مکمل هېر کړی وي. او څه خلک داسې وي چې هغوی د دنیا دپاره هم غواړي او د آخرت دپاره هم غواړي. د آخرت او د دنیا خوبۍ او نیکۍ او ښه نعمتونه د الله تعالی نه طلب کړي. قرآن کریم دا ذکر کړي چې څه خلک داسې چې هغوی صرف او صرف دنیا د الله نه وغوښته، دنیا ورته میلاو شوه، آخرت دپاره نه حج له تللی و، نه د الله تعالی رضا وه او نه د آخرت د حصول دپاره تلو، نه ورته میلاو نه شو. او څه داسې خوش قسمته خلک دی چې هغوی د دنیا هم وغوښته، آخرت یې هم وغوښتو، نو الله تعالی ورله دواړه ورکړو، بلکې د هغوی نه دوګنه به ورته ورکړي. دې آیتونو کې یو ترغیب هم دی چې تاسو هم کله حج له لاړ شئ، عمرې له لاړ شئ، نو هلته صرف دنیا مقاصد مه محیطه کوئ، صرف د دنیا حاجتونه مه محیطه کوئ. اصل مقصود آخرت دی او دنیا سره هم د الله پاک نه غواړئ، خو آخرت خاص طور باندې غواړئ. او دا خبر عامه ده، هر یو نیک عمل نه بعد دعا قبلیږي، نو د هر نیک عمل نه بعد انسان لا دنیا سوال پکار د آخرت هم پکار دی، صرف دنیا مقصود نه دی ګرځول پکارو. ومنهم عبادر دینا، چونکہ ذکر د حاجیانو شروع د بعد حاجیان داسې دي. من آسوک دی یقولو چې وایي ربنا اے رب زمونگا، ربنا اسم اعظم دی، اللہ تعالی لوینم دی، و دې سره چې کومه دعا وشي الله تعالی فوراً قبلي، نو شروع په ربنا سره کی. آتنا فی الدنیا حسنه، راکی مونږ ته په دنیا کې حسنتن، حسنه لفظی معنی نیکی او معنی خوبی او خوشحالی، هر یو نیک بدلا او هر یو نیک جزا هغې ته حسنه ویل کېږي. نو خدای په دنیا کې مونږ ته نیکي راکړي، ښکلې بدله راکړي او خوبي راکړي. حسنه معنا روح المانی لیکي چې حسنه هر یو ښکلې بدلې ته، ښکلې جزا ته او خوبۍ ته ویل کېږي. آتنا فی الدنیا حسنه، او د ټولو نه ښه خوبي او ښه نیکي دا ده چې انسان ته دنیا کې عافیت میلو شي، چې د هر قسم تکلیف او د پریشانۍ نه او د ازمایښتونو نه انسان بچ وساتي، ته عافیت ویل کېږي. نو حسنه خدای موږ ته عافیت راکړي په دنیا کې، او دارنګې په آخرت کې موږ ته عافیت راکړي. دې آیت کې چې کومه دعا ذکر شوې ده دا ډېره جامع او مانع دعا ده. دې کې د دنیا او د آخرت تمامې خوبۍ راجمع شوي، تمام نعمتونه راجمع شوي دي. ثابت بنانی رحمه الله دا مشهور تابعی دی، د انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد دی. نو ثابت بنانی وی چې مونږه انس بن مالک رضی اللہ عنہ له لړو، نو مونږ ته چې ادعو الله لنا، زمونږ دپاره د الله نه سوال وکړه، دعا وغواړه.
انس رضی اللہ عنہ دا دعا وکړه چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دعا وکړه. مونږ ودیږي زدنا سنور دوام زمونږ دپاره وکړه کنه. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیا دا آیت وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. نمونږ ته په درې چې زدنا سنور دعا زمونږ دپاره وکړه. انس رضی اللہ عنہ ما تريدونا تو څه غواړئ لکه آخر مقصد هم څه دی؟ قد سألت الله لكم خیر الدنیا والآخرة. تاسو له ما د دنیا او د آخرت بهترین سوزونه وغوښتل کنه. د دنیا تمام خیر د آخرت تمام خیر چې څومره دی اهو د ما د الله پاک نه وغوښتل پاتې پکې څه دي. او بیا وفرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر ان یدعو بها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر په کثرت سره دا دعا کوله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. مونږ په مانځه کې اخرې کې دا دعا وایو د درود شریف نه بعد اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. آیت شروع شوی د ربنا آتنا فی الدنیا نه دی او مونږ په مانځه کې اللهم ربنا آتنا وایو. اصل کې بخاری شریف کی جلد ثانی کی په کتاب تفسیر کې د دې آیت په تفسیر کې امام بخاری رحمۃ اللہ روایت را نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا کوله نو اللهم ربنا آتنا سره شروع کوله. دا په مانځه کې اللهم ربنا ودا سیدی دانه چې دا به موږ د ځان اضافه وکړه آیت موږ سیوا کو. نبی علیہ السلام بردی دوار کثرت کو. بخاری و مسلم شریف کے روایت تھے نبی علیہ السلام دیو بیمار پورسے لے لڑو نا چکم بیمار انسان نا دمر زیاد کمزور شوی وہ چغا مثل الفرخی دو څنګه چې دا مرغې بچی پیدا شي هغه یو قطره ورته کېږي کمزوري شوي بالکل اک شانتې و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته وکتل نو پوه شو ورته لکه هل كنت تدعو الله تعالی بشیء. تر الله تعالی سے سوال کې څه دعاګانې کې ناوتی آو جده دا دعا کوما وزیم چی اللہم ما کنت معاقبی بیہی فی الآخرہ اللہ چی آخرت کے مالا تبکما سزارا کے دما دا گناہونو نو اللہ فعجل ہولی فی الدنیا آغا سزا مالا پا دنیا کے دلتا راکی لکه د آخرت هغه نشم برداشت کولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے سبحان اللہ دا ډېر تعجب خبره ده اذن لا تطيق ذلك او لا تستطيعه. تر دې خبرې طاقت لري چې د الله تعالی عذاب برداشت کړي. الله تعالی سزا که دنیا کې او که آخرت کې ته برداشت کولی شي. نبی علیہ السلام تو فرمل فحلا قلتا تداسی دعا ولنکی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار. دے دنیا کی بدل راکی آخرت کی مخبر بدل راکی
اما د جهنم د اور نه وساتي. داسې لوي چې خدای مال سزا دنیا کې راکې چې آخرت کې معافي ته غواړه کنه. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا له اغار پر دعا وکړه فشفاه الله تعالی او الله تعالی مریض ته شفا ورکړه. نو د دې آیت او د دې دعا نبی علیہ السلام ډېر کثرت کو. مجاهد سے وی دابل مشهور تابعی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد دی. هغه وی چې دا رکن یمانی چې کوم دی کړي د خانقاوی دی یو ګټ رکن یمانی وی دی رکن یمانی سر یو فرشتہ ولاړه ده. د کله نه منذ خلق الله السماوات والارض د کله نه چې الله تعالی اسمان او ځمکه پیدا کړی دا وخت نه یو فرشتہ الله تعالی پیدا کړی دا او دا د رکن یمانی سره ولاړه وی او هغه کې آمین وی. نو آمین په سبان دی وی فیدا مررتم به چې کله ته دغه دې تیریږي نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار وایي. چې تا دا ویل فرشتو په آمین وی د دنیا او د آخرت خوبی برته ملو شي. ابن جریج وی دا خبره مونږ ته را رسېدلې ده چې په عرفات میدان کې به مسلمانانو په کثرت سره ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار وی. لکه دې کې هر سره جمع دي. نو دې دعا کې جامعیت ته که انسان له نور سنوي صرف دا وی او نیت پکې تمام هر څه د بلایو کې د هر څه د خوبو کې ابوت الله تعالی ورکی. ربنا اے رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته فی دنیا په دنیا کې حسنتن نیکی او یا حسنتن معنی خوبی وفي الآخرة او په آخرت کې حسنتن نیکی او خوبی. چونکہ انسان ور دنیا سوالم کی د آخرت بم کی د الله پاک نه. دنیا کې زموږ ضرورت دی الله پاک دعوت غواړو د آخرت به موږ سوال کو. وقنا عذاب النار دا کینا کې دا کچ دې د کاپ دلان دی زیرو دا امر دی. وقا یکی وقایتن مانا ساتل و بچ کولو. نکی اساتی تو نامون لرا دو مانا او دقی مانا بچ کے نامون لرا عذاب النار دا عذاب دا اورنا. ندی پا تفسیر کے مفسرین حضرات و گن اقوال نقل کړي دي. روح المعانی و علامہ سالوی ټول اقوال جمع کړي دي. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د فی الدنیا حسننا مراد امرأة صالحة حسناء هغه بیبی ده چې هغه نیک وي. دنیا کې کامل نیکی سره هغه نیک بیبی ده او په آخرت کې حسننا مراد حور عین ده او کنا عذاب النار مراد المرأة السوء هغه ناکاره بد اخلاق بیبی ده. بد اخلاق بیبی په دنیا کې جهنم ده. وقنا عذاب النار خدای دې موږ وساتي. دغه قرآن کریم بل ځای کې موږ ترغیب را کړی دی
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے رب زمونگا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، راکی مونتا زمون پا بیبیانو کے زمون پا اولاد کے دسترگو یخوالی، یعنی زمونگا بیبی زمون دسترگو یخوالی اگرزے او زمون دا اولاد زمون دسترگو یخوالی اگرزے. او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا نیک بیبی علامت سدے او دا نیک اولاد علامت سدے چې کور تراشی وغا پا منز باندی ولاړی او چې کور تراشی وغا دا قرآن تلاوت کی او چې کور تراشی وغا ذکر دسکار کی فنیکے کی لگیارا پوش دا دسترگو یخوال دے او دارنگی دا اولاد دسترگو یخوال دا چا تابدار وی منزگزار وی نیک انسان وی دا دسترگو یخوال دے. قرآن کی ترغیب ورکړه الله پاک نه داسې غواړي چې خدای نیک او صالح او پاک دامن بیبي او نیک او صالح اولاد. نو علی رضی اللہ عنہ دا دنیا نیکی دا او دا آخرت هم دی. او حسن بصری رحمت اللہ علیہ ویدہ فی الدنیا حسنن مراد العلم والعبادتو. دنیا کے نیکی علم دے کہ اللہ تعالی علم در کی دا لوی نیکی دا ذکر دا علم دا تمام نیکو مور دا مثال سمندر دے. علم اللہ پاک در کو بلتا بے رسے دا نیکو یو سلسلہ دی روان اکلا او دارنگی عبادتو. او فی الآخرت حسنن مراد جنت دے کہ تا تا پا عبادت باندی او پا علم جنت میں روشی. امام سودی رحمہ اللہ ابن حبان رحمہ اللہ وی کہ دا فی الدنیا حسنن مراد رزقا حلالا واسعا وعملا صالحا. اغا رزق تے چو فراخ وی حلال وی او فراخ رزق دا دنیا نیکی دا او نیک عمل دام نیکی دا او پا آخرت کے المغفرت والثواب چا اللہ تعالیٰ تا تبہنو کی ثواب او اجر در کی دا دا آخرت نیکی دا. اور امام عطیہ رحمہ اللہ ویدہ فی الدنیا حسنن مراد العلم والعمل به چتال اللہ تعالی علم در کی اور بیاد علم مطابق عمل دتم نصیب کی. علم دا اللہ تعالی صفت دے، اللہ تعالی پخفل عالم دے. دا علم اللہ تعالی چی چاہتا ورکی اکیم خاص صفت موجود بھی اور بیاد علم مطابق تعالی اللہ تعالی علم در کی دا نور نالا نور شو ذکا علم بغیر دا عمل و بال دے بیا پکڑ بکیگی. او فی الآخرت حسن مراد تیسیر الحساب و دخول الجنہ کتاب دالتا اللہ تعالی حساب کتاب تا آسان کی او جنت تر داخل کی. اول کول دارے کہ دا فی الدنیا حسنن مراد التوفیق والعصمت دا نیک کار توفیق او تا اللہ تعالی دا گناہ نہ بچ کی پاک دامن جکی. او دا فی الآخرت حسن مراد النجات والرحمت چتا تخلاصی ملوشی جہنمنا او دا قیامت دا سختونا اور رحمت و مہربانی دا اللہ تعالی رواندی وشی. او بل کول دارے کہ فی الدنیا حسنن مراد اولادا ابرارا
چې الله دې نیک صالحه نیکوکار اولاد درکړي. او د فی الدنیا فی الاخرت حسن مراد مرافقت الانبیاء، چې سبا قیامت کې ستا حشر انبیاء کرام علیهم السلام سروشي، تا ته هلته کې ځای میلو شي. او بل قول دار چې د فی الدنیا حسنه مراد المال والنعمتو، چې تعالی الله تعالی مال درکړي او بیا نعمت خوشحالیم درکړي دله. او دا فی الاخرت حسن مراد تمام النعمت، چې نعمت الله تعالی تمام کی پورا کی در باندې. او د نعمت تمامیت دار الفوز من النار ودخول الجنه، چې جنت ته داخل شي او د جهنم نه دی الله تعالی وساتي. بل قولدار چې دا فی الدنیا حسنه مراد الدین والیقین دی، چې دینداری د الله تعالی درکړه او یقین ته ملو شو، شک او شبهه الله تعالی وساتلی. او دا فی الاخرت حسنه مراد اللقاء والرضاء، د الله تعالی رضامندی خوشحالی ده او د الله تعالی ملاقات ده. بل قولدار چې فی الدنیا حسنه مراد الثبات علی الایمان ده، په ایمان باندې الله تعالی ثابت قدم کړي، مضبوط کړي، وونړې ده. او دا فی الاخرت حسنه مراد السلامة والرضوان، الله تعالی سلامتیا درکړه، د سختونه او ساتلې، او رضوان د الله تعالی رضامندی ته وي. او بل قولدار چې د فی الدنیا حسنه مراد الاخلاص، هر عمل د الله تعالی رضا. او د فی الاخرت حسنه مراد الخلاص، خلاص ورګي خلاصي مندل د سختونو او جهنم د عذاب نه. او یو قولدار چې د فی الدنیا حسنه مراد حلاوت الطاعت، نیک عمل کې داغي خوږوالی د الله تعالی نصیب کو. هر عمل خوږوالی د دې هر عمل ذائقه ده او خوږوالی دی، چې دا تا ته نصیب شو، دا فی دنیا حسنه دی. او فی الاخرت حسنه لذت الرؤیت، الله تعالی دیدار، نا دیدار لذت تا ته نصیب شو. او امام قتاده سے وی فی الدنیا حسنه مراد معافیت تے، او فی الاخرت حسنه مرعافیت تے. عافیت دیتے چې الله تعالی د هر قسم د سختونه، ازمایشونو، آفات و بلیات نه وساتي. د نبی علیہ السلام چې څومره دعاګانې دي، چې ګورې تقریبا هر دویمه او دریمه دعا کې د عافیت سوال دی. الله موږ سره د عافیت والا معامله وکړي، یعنی الله موږ د ازمایشونو، د امتحاناتو نه وساتي. ځکه د الله تعالی امتحان څوک پاس کولی شي، نو د الله نه به سوال کوي چې خدای ما د امتحاناتو نه او ما د ازمایشونو نه وساتي. نو دا عافیت دی. عفو اسی معافی ته ویل کېږي. اے الله موږ بغیر امتحانه معاف کړي، دنیا کې مو په آخرت کې مو. بهر حال په دنیا او په آخرت کې نیکی او عافیت، دنیا کې مرا کې آخرت کې مرا کې. وقنا عذاب النار، امونگا بچ کے وساتے دا عذاب دورنا. اولئک لهم نصیب، اولئک کے اشارت دی گروہ تدا، دا سوک چی دا دنیا و دا آخرت نیکی واری. اگا مخ کے گروہ نا، مخ کے چکا مدل او اسے دنیا دا پارا سوال کرو، ایتا ہو دنیا بیا ملو شیانا،
لیکن چې چا دنیا او د آخرت سوال کړی دی نو اولئک لهم دا کسان چې دی لهم د دې دپاره نصیبون کې دا تنوین دپاره تعظیم دی یو لویه حصه ده یو لویه برخه ده مما کسبو دا من اجلیه ده یعنی من اجل ما کسبو د وجې د هغه نه چې دی کسب کړي دي دا د حج هغه نیک اعمالو کړو پوره کامل طریقې سره دغه نیکو اعمالو د وجې نه دي ته به لویه حصه ملاویږي لویه برخه ملاویږي یا باید عام والو هر یو نیک عمل د وجې نه به الله تعالی دي له لویه برخه چې هغه دوګنا ده او لس ګنا سیوا ده نصیب مما کسبو یو لویه برخه او حصه ده د وجې د هغې نه چې دی کسب کړي دي والله سریع الحساب او الله تعالی زر حساب والا دی الله تعالی به ډېر زر حساب ولي د زر حساب اخیستو یو مطلب دا دی روح المانی لیکلی دی چې دنیا چې دا کومه ورځ ده نو د نیمې ورځې برابر به د تمامو انسانانو حساب کتاب وشي حالانکه انسانان څومره ډېر دي بې شمېره دي لیکن ټول حساب کتاب به د دنیا د ورځې د نیمې ورځې برابر به کېږي او دویم کول دا چې فواکناکتې دې ته وایي چې انسان څاروی ولوشي او د هغې نه پی واخلي او د هغه د تون هغه پی راوباسي نو بیا ورته لږ صبر وکړي چې نور پی په رګونو کې او په تو کې راشي نو تقریبا 15 منټه انسان ورته صبر کړي نو 15 منټه بعد بیا نور پی راغلی وي نو هغه پی واخلي نو دا د لومبنو پیو د دویمو پیو من کې چې دا کومه وقفه ده چې 15 منټه دي دې ته فواکناکتین وي نو په دومره مقدار کې په دومره ټیم کې به الله تعالی د خلکو حساب کتاب والی دریم قول دا نقل کړی چې کلم البصر د سترګو د رب برابر دومره لږ ساعت کې به الله تعالی حساب کتاب والی او څلورم قول دا دی چې والله سریع الحساب مطلب دا قیامت رانږدې دی او قیامت راتلل او حساب کتاب شروع کېدل بیا یو ځای دي مطلب دا چې حساب کتاب رانږدې دی نه قیامت رانږدې دی او قیامت بس حساب کتاب دی والله سریع الحساب او الله تعالی ډېر زر حساب کتاب کوونکی دی او بعد دینا څوک دی چې وایي اے رب زمونږ راکړې مونږ ته په دنیا کې نیکي او په آخرت کې نیکي او وساتې مونږ د عذاب د اور نه دا کسه چې دي دپاره یو لویه برخه ده د وجې د هغې نه چې دي کسب کړي دي الله تعالی زر حساب والا دی